نیک اعمال قرآن مجید تلاوت یا داسې صورت اخلاص درود شریف خپل مرحومینو ته ایصال ثواب کولی شي که نشي کولی. بعضې خلک وایي چې دا نشي کولی. قرآن مجید تلاوت ذکر اذکار دا شانتي نور نیک کارونه حج عمره نفلی صدقات یا داسې سړی چېرته په لاره کې کوې وکني د اوبو دپاره د هغې ایصال او ثواب خپلو مرحومینو ته کوي نو دا ټیک دی جایز دی. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلو وی یو ځل په قبرستان باندې وی کم سړی چې په قبرستان باندې تیر شاغو سورت یاسین اوې وی د قبرونو والا نه الله عذاب تخفیف کی کم کی دی خو کم خلک چې لاړه د خپل والدینو قبر ته سورت یاسین اوې نو وی الله د دې سړی ګناه د دې پلار د دې بچی د سورت یاسین د وجنا بخنه فیصلو کی. حضرت سعد بن عباده رضی الله تعالی عنہ یو ځل د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په خدمت کې حاضر شو. وی د الله رسول وی والده می وفات شوه ده نو وی د هغې د ایصال او ثواب دپاره څه بهتر عمل وکم ورته وی چېرته کوې وکنه چې د هغې نه خلک اوبه څښي نو صدقې جاریه د هغې ته به ثواب میلاویږي. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي یو سړی حاضر شو وی د الله رسوله وی زما والده وفات شوی هغې نه مال پاتې دی وی په دې وله څوکم وی د دې د مال صدقه کا چاله ورکا نو وی دا به الله د دې د ګناهونو کفاره وګرځوي. په بل یو روایت کې راځي حضرت سید مالک بن ربیعه رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی د بنو سلمه یو سړی راغه هغه وی زما والدین وفات شوي دي وی د دې باره کې څوکم وی دی سره حسن سلوک وکا وی د دې رشتہ دارو سره صله رحمي وکا د دې دوست احباب چې کم دی هغې سره ملاویږي د دې اجر به هغې ته ملاویږي. نو د دې نه معلومیږي دا چې کله سړی نیک اعمال چا پسې وسیله کوي لیږي نو دا نیک اعمال ورلیږلی شي او هغې ته استغفار درود شریف هم داسې. خو یو خبره دی کې یاد ساتل پکار دی بعضې خلک د دې ایصال او ثواب دپاره وي چې دا ورځې خاص وي دا درېیمه ده او دا څلورمه ده او دا څلوېښتمه ده دا عرس دی کال شو یو وخت ورځ ټیم پکې خاص نشته چې څه وخت هغې پسې ایصال او ثواب کې دا جایز دی. که خلک د ریاکارۍ او یا داسې عام یو خاص وخت ټاکي نو دا واجب الترک دی دا یو بدعت دی.